کله د تحریک طالبان د پیښور په سربند علاقه کې د هغې حملې ذمہواري ومنله چې پولیس پکې د پولیس ډي اس پي افسر او د یو سپاهي د وژل کېدو تصدیق کړی دی. د پیښور ښار پولیسو د جمعې او خالي په منځنۍ شپه کې ویلي وو چې په سربند پولیسو ترهګرو د لاسي بم او سنایپر حمله کړې. ډي اس پي سردار حسین د نپرې سره موقع ته رسېدلی او ترهګرو پرې برید کړی دی. ویل شوي چې په جوابي ډزو کې ډي اس پي او یو سپاهي ارشاد جوبل شوی چې روغتون ته وړل کېدو دواړو په لاره کې ساه ورکړې ده. اس اس پي اپریشن کاشف آفتاب عباسي ویلي چې د پولیس افسران او ګڼه نفرې د بختربند ګاډو سره موقع ته رسېدلي او علاقه یې په ګیره کې اخیستې ده. یوه هفته وړاندې په 9 جنوري پیښور کې سی ټي ډي د ترهګرۍ په ضد پولیسو په سنګو سربند سیمه کې د ترهګرو په ضد عملیات کې د سلورو ترهګرو د وژلو دعوه کړې وه. سی ټي ډي ویلي چې ترهګرو د شتون په اطلاع عملیات او نښته شوي او د یوې ناقانونه وسلوالې ډلې سره تړاو لرونکي سلور ترهګر وژل شوي چې پیژنګلو یې د زرملوک عثمان، محمد سعید، شاهد حسین عرف اختر او عبدالقیوم عرف عبدالرب په نومونه شوي وه. د سی ټي ډي بیان کې ویل شوي چې د وژل شوو ترهګرو د ولکې نه امنیتي ځواکونو ته سلور کلاشینکوپي او 3 لاسي بمونه هم په لاس ورغلي وو. له دغې یوه ورځ وړاندې د پیښور په متنوله کې مروت سیمو کې په پولیسو بریدونه شوي چې پکې 3 پولیس عسکر وژل شوي او 2 اس ایچ اوګان د پولیس تاڼو مشران جوبل شوي وو. د خیبر پښتونخوا پولیس تر مخه تیر کال په 2022 کې په صوبه کې 196 ترهګر په پولیس مقابلو کې وژل شوي او 113 پولیس هم د ترهګرۍ په ضد جګړه کې وژل شوي او 119 جوبل شوي وو. د خیبر پښتونخوا پولیس اډیشنل انسپکټر جنرال محمد علي باباخیل په 30 دسمبر مطبوعاتو سره د پولیس عملیاتو شمیرې شریکې کړې او ویلي و چې د صوبې سلور جنوبي ضلع شمالي او جنوبي وزیرستان لکه مروت او بنو د ترهګرۍ ښکار پاتې شوي او زیاتې پیښې پکې شوي وي. د پولیس شمیرو تر مخه تیر کال په صوبه کې سی ټي ډي 806 ترهګر نیولي چې پکې د 90 ترهګرو په سرونو قیمتونه هم مقرر شوي وو. په 13 دسمبر د خیبر پښتونخوا په بنو سیمه کې یو شمېر ترهګرو او ترهګرۍ په ضد محکمې د پولیسو د مرکز دننه پولیس قابو کړیو او د هغوی نه وسلې اخیستې وي. د پاکستان د فوج ویان میجر جنرال احمد شریف ویلي وو چې په بنو کې د سی ټي ډي په یرغمال شوي مرکز د عملیاتو په مهال فوج 15 ترهګر وژلي او تسلیم شوي او 3 یې گرفتار کړي وو. پوځي ویان ویلي چې د وسلوالو سره په جګړه کې د پاکستان د فوج د یو صوبدار په ګډون 3 عسکر هم وژل شوي وو. په 2 جنوري د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ د قومي سلامتیا غونډه شوې او د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف بیا په ټوئیټر ویلي چې د قومي سلامتیا په غونډه کې ځینې مهمې پریکړې شوې وي چې پکې 2 پریکړې ډېرې مهمې دي. هغه ویلي چې د پاکستان ریاست به د خپل عملدارۍ چیلنج کوونکو ترهګرو لپاره د هیڅ غم نه لرلو پالیسي خپلوي او په امن به هیڅ سودا نه کیږي او په اقتصادي تګلاره به اقتصاد بحالوي او ولسته به اسانتیاوي ورکوي. علب خان شیرپو دلبر نیوز 400.